دغه موضوع اول تاسو ته وایم چې یاره زمونږ په ژوند کې دوستي څومره زیاته ضروري ده او زمونږ بهترین دوست څوک دی. بهترین دوست خبره پکې راځي نو بهترین دوست هغه یو دی چې هغه جي ستاسو په هر حالت کې ستاسو په کار باندې راتلی شي. دغه دوست چې ستا جي په غم کې په کار راځي، ستا په سخته کې په کار راځي، ستاسو ضرورت شي ستا ته جي هغه ولاړ وي. لکه اوس وره دا کهاني چې تاسو لپاره بیانومه دا جي دې سره تللې ده. د عرب د ملکونو یو واقعه چې د عرب په ملک کې جي یو دوه ملګري په یو چم کې وو، ژوند به یې تېرېدو ډېر په خوشحالو سره. داسې وخت راغی چې د هغه یو ملګري مور بیماره شوه. چې مور یې بیماره شوه نو هغه دوست هغه مور هسپتال ته یې وړه. چې هسپتال ته یې یوړه نو هلته جي ډاکټر ورته علاج وکړو. چې علاج کله وشو نو ډاکټر صاحب چې کوم نو هغه ورته د 600 ریاله دوایي ولیکله. چې د 600 ریاله دوایي ورته ولیکله نو دغه ځوان چې کوم دی چې جیب ته یې وکتل نو جیب کې ورسره 600 ریال نه برابرېږي. لږ شان د سوچ والا خبره ده او ډېره زیاته ضروري ده. نورې خبرې بیا زموږ نه پخپله هېر شي که دا مو اورېدې او نور سایډونه به زموږ نه پخپله هېر شي. نو چې کله جي هغه سوچ وکړو خپل جیب ته نو په جیب کې ورسره جي دغه روپۍ نه برابرېږي. اوس ټینشن دوه شو. یو خو یو طرف ته مور بیماره ده، هغه داسې په حال کې پرته ده چې د تکلیف دی ورته. بل طرف ته پیسې نه لري چې دغه دوایي پیسې ورکړي، دغه ډاکټر کم پیسې دی هغه ورکړي. څه کېږي چې انتخاب اوس وکړي، سوچ څه وکړي. په دغه سوچ کې ملګری ور یاد شو، خپل هغه ملګری چې په ګاونډ کې ورسره پاتې کېږي او یو ځای ورسره ژوند تېرېږي او خواږه دوستان دي. هغه ته یې ټلیفون میلاو کړو، هغه ته یې کال وکړو چې دغسې مور مې بیماره ده په هسپتال کې یم او د 600 ریالو دوایي راته ولیکله او یا 600 پیسې په دغه علاج باندې راځي، خو پیسې نه لرم، را سره نشته. ستاسو د مدد او ستاسو د مرستې په انتظار یم، تاسو به را سره جي مدد کوئ. هغه ملګری ورته جواب کې څه وایي؟ ملګری ورته وایي چې بس همدغه یې درلمه، خو صبر به کوې مازدیګره پورې، په دې ورځ کې به تاسو ځان در رسوم انشاءالله، پیسې درله دروړمه. چې کله جي هغه بیا د هغه په نمبر باندې ټرای کېږي که اوس راشي نو زه خو تکلیف کې یم دلته او د هسپتال بیا هغه انتظار او بیا جي بیمار چېرته پروت او بیا د سره پیسې نه، دا جي د یو درد دی. الله تېنه تاسو ټول مسلمانانو ساته. چې کله جي هغه دوست په نمبر باندې بار بار ټرای کوي، نمبر ورته بند راځي د هغه ملګري. غرمه شوه نمبر بند راځي، ماسپښین شو نمبر بند راځي د هغه ملګري. او دا افسوس کوي چې نمبر دې راپسې ولې بند کړو؟ واده دې را سره وکړه چې پیسې درله دروړم او نمبر دې راپسې بند کړو، نمبر دې نه میلاویږي. چې کله جي مازدیګر شو نمبر نه میلاویږي، ماښام ته نږدې ټایم شو هغه ملګری راځي. خو دا ملګری ډېر زیات دردېدلی دی ځکه چې انتظار یې وکړو ټوله ورځ او یو طرف ته مور بیماره، بل طرف ته پیسې نه لري، غم دی او یو انتظار ته داسې دی چې درد ډک انتظار دی. چې کله جي ملګری راشي نو سلام کلام چې وکړي نو دا خپل ډک زړه ورته تش کړي چې دغه پیسې دې راته نه شوې راوړې نو کم از کم نمبر دې راپسې ولې بنده واده دې را سره ولې کوله. چې کله جي دغه خبرې ختمې کړي، خپل زړه سم ورته تش کړي کم ډک زړه، نو بیا جي هغه ملګری چې کم دی چا چې نمبر بنو، چا چې دغه پیسې راوړلې، دغه ریالونه یې راوړل، څه وشو؟ هغه ورته جي د جیب نه 600 ریاله راویستل، دا یې ورته ورکړه. هغه حیران شو چې پیسې دې راته راوړلې، نمبر دې راپسې ولې بنداوه، موبایل ستا بند ولې راځي؟ هغه ورته وویې واورې جي ډېره نصیحت اموز خبره ده. هغه ورته څه وایي دغه ملګری چې تا ما ته څنګه د 600 ریالو وویل نو زما سره په جیب کې روپۍ نه وه، ما د خپل موبایل یوړو، د خپل موبایل چې به کوم مې سره خبرې کولې دا مې بازار ته یوړو، په د موبایل مې په 600 ریال خرڅ کړو او هغه پیسې مې درله راوړې، دا واله دا پیسې. نو داسې دوستي زموږ مقصد دا و جي په دې موضوع کې مقصد زموږ دا و، نورې خبرې زموږ مقصد نه و، اسیا بس خبرې، مقصد زموږ مین پوینټ دا و او هغه خپل مقصد موږ پیژندل پکار دی جي دغه شان دوست انتخاب پکار دی، د داسې ملګري مرسته پکار ده، د داسې ملګري هغه دوستۍ سره جي دوستي او هغه ژوند ورسره تللی پکار دی. او که بیا موږ داسې خبرې پکې موږ ته راځي، ټیک ده په ژوند کې د انسان هر قسمه خبرې راځي دغه د ژوند سره تللي دي، خو موږ به جي برداشت کوو د دوستۍ هغه خبرې به مایند کوو. نو که یو ملګری مجبوره دی هغه ته به دا نه وایو چې ته مجبوره یې یا ستا نمبر بند راځي، که دغسې بند راځي او داسې عمل را سره کېږي نو بیا پکار ده چې دغه ملګري هغه احساناتو ته جي ملا وتړو او هغه سره جي مرسته وکړو په هر سایډ باندې. خبرې مې درسره نورې هم زیاتې کولې ځکه چې زړه مې ډک دی د خبرو نه، خو ټایم را سره جي بالکل سر ته رسېدلی. انشاءالله په دې موضوع به یو ځل بیا خبرې کوو، خپل پروګرام کې به درسره انشاءالله خبرې کوم، را روان پروګرامونو کې به درسره خبرې کوو. ټایم بالکل سر ته رسېدلی. جناب فرهاد رضا به درنه اخلي اجازت، خو د فرهاد رضا د خولې نه که داسې څه خبره وتي چې تاسو پرې خفه شوي یې، د چا زړه ته پرې درد رسېدلی، چا پرې خاطر دروند کړی، د هغه دپاره چې ډېر زیات معذرت خوایم او دا موضوع ډېره زیاته نوټیبل وه ستاسو زموږ دپاره ډېره زیاته ضروري وه او دا کهاني ډېره زیاته نصیحت اموز وه، سبق اموز وه. امید لرم چې تاسو به ترې ډېر زیات سبق اخیستی. په دې خبرو سره جي فرهاد رضا به درنه هم په دې ځای اجازت اخلي.